قرآن کریم وی والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما، سړی غلا وکړه یا ښځې غلا وکړه، قرآن وی لاس ته کټ کې. هغه خو تفصیل نشته کم لاس ته کټ کې، په کم ځای کې ته لاس کټ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم اوریدونکو، فتنې خو په دې دور کې د فتنو دور دی، نو ډېرې زیاتې دي، خو د ټولو نه په زور او شور کې چې کومه فتنه نن سبا روانه ده هغه د انکار حدیث فتنه ده. او په دې سره زمونږ ډېر ساده لوح مسلمانان هغه د دې فتنې شکار دي. او یاره زه به داسې ووایم چې تقریبا په هر کلي کې د انکار حدیث خلک موجود دي، خو لا په الحال پټ دي. نو زه خپل هغه نوجوانان او هغه ساده لوح مسلمانان چې څوک په دې فتنه کې ورګډ دي هغې دپاره یو څو خبرې زه کوم تاسو ته. دا کم خلک چې د احادیثو انکار کوي دوی ځان ته اهل القرآن وي، چې موږ اهل القرآن یو، حالانکه دا اهل قرآن نه دي، دا په اصل کې د قرآن منکر دي. دا اهل القرآن نه دي بلکې د قرآن کریم منکر دي. ولې د قرآن کریم منکر دي؟ ځکه حدیث څه ته ویل کېږي؟ ما ثبت عن رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم من قول او فعل او تقریر، هغه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قول فعل او تقریر چې د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نه ثابتي هغه ته حدیث ویل کېږي. بهرحال دا خلک ساده لوح مسلمانان هغه چې کوم دی دوکه کوي. ګوره دا ویډیو په ذوق سره وګورئ، په شوق سره وګورئ چې تاسو پوه شئ. انشاءالله نور کلیپونه به کوو، په هغې کې به بیا تاسو سر چې کوم دی هغه خلاص شي. څوک چې د احادیثو انکار کوي نو دی په قرآن چرته عمل نشي کولی. د ټولو نه اولنۍ خبره خدا ده چې قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی بار بار د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د اطاعت حکم ورکړی دی. لکه سورة النساء آیت نمبر 80 کې الله تبارک وتعالی فرمای من یطیع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د رسول علیه السلام اطاعت وکړو نو د الله اطاعت وکړو. چې د الله اطاعت کوي نو د چا اطاعت به کوي؟ اول به د رسول اطاعت کوي. د رسول په اطاعت کې د الله اطاعت پروت دی. دویم سورة النساء آیت نمبر 65 کې الله تبارک وتعالی د نبی علیه السلام مبارک فیصله د ایمان د پاره شرط ګرځولې دی. شرط د ایمان د پاره د حضور پاک علیه السلام فیصله شرط ګرځولې دی. وکيف يحهم، دا کوم سورت دی؟ سورة النساء آیت نمبر 65. فلا وربک لا یؤمنون، اللہ تعالی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. وی قسم دی چې هغه خلق مؤمنان نه دي تر دې پورې پیغمبر علیه السلام ته وی چې ته فیصله وکړې په منځ د دوی کې، او دوی ستا په هغې فیصله باندې د زړه نه رضا شي. دارنګه سورة النجم کې الله تبارک وتعالی فرمای وما ينطق عن الهوى، دا پیغمبر چې تاسو ته سوي دا د ځان نه نوي، ان هو الا وحی یوحى، دی چې تاسو ته سوي دا په د باندې وحی کېږي وحی. نو ګوره منکرین احادیث چې کوم دي هغه په اصل کې د قرآن منکر دي. او لنډه خبره پکې وره، هغه صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین کی، او توهین داسې کی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم صرف یو د یو ډاکی حیثیت ورته ورکی چې بس قرآن راوړو د نور څه کار نشته، او خلکو ته په دې باندې دوکه ورکی چې قرآن کامل اکمل او مکمل کتاب دی، بل څه ته ضرورت نشته. حالان کې قرآن کریم دا تاسو ته په دې مینمنس کې دلایل درته وایم، دا درته وایم. قرآن کریم متن دی، احادیث مبارکه دا د قرآن کریم شرح ده. قرآن کریم یو قانون دی، قوانین ذکر کړي دي، اصول ذکر کړي دي، او بیا دغه تفصیلات هغه په احادیثو کې موږ تاسو ته په نظر باندې راځي.
لکه قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی فرمایي واقیموا الصلاة د مونځ حکم راغلی دی. اوس د مونځ به ته څنګه کې څو رکعاته به کې په کم ټیم باندې به کې په کومه طریقه باندې به کې دا تفصیلات بیا موږ ته په احادیثو کې ملاویږي. دغه رنګ قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی فرمایي ولله علی الناس حج البیت خلق باندې حج قرآن کریم کې الله تعالی حکم ورکړی دی چې حج با کې څنګه به کې د حج طریقه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم حج کړی دی او خذو عني مناسککم زمانہ د حج دا طریقې زده کې. قرآن کریم والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما سړی غلا وکړه یا ښځې غلا وکړه قرآن وی لاس ته کټ کې هغه تفصیل نشته کم لاس ته کټ کې په کم ځای کې تلاس کټ کا په ترخ کې تلاس کټ کا په دې کې تلاس کټ کا په دغه کې په دې ځای کې تلاس کټ کا دا تفصیل بیا ته په احادیثو کې ملاویږي. څومره مال چې غلا کې لاس ته کټ کا د کم ځای نه چې غلا کې لاس ته کټ کا. دغه رنګ قرآن کریم کې الله فرمایي وآتوا الزکاة د زکات حکم ورکړی دی په تفصیل نشته د ګړو بيزونه به څومره زکات ورکې د نغدونه به څنګه زکات ورکې د سرو زرو د سپینو زرو نه به څنګه زکات ورکې د مالی تجارت نه به څنګه زکات ورکې دا به بیا ته ملاویږي په احادیث مبارکو کې. نو قرآن کریم دا متن دی او احادیث مبارکه دا د قرآن کریم شرح ده او قرآن کریم وحی متلو ده احادیث مبارکه وحی غیر متلو ده. قرآن کریم وحی جلی ده احادیث مبارکه وحی خفی ده. نو په دې باندې ځان پوهه کې مطلب دا دی چې دغه رنګ سوره احزاب آیت نمبر 71 کې الله فرمایي من یطیع الرسول من یطیع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما چا چې د الله اطاعت وکړو او د رسول اطاعت وکړو نو دې کامیاب شو په لوی کامیابی سره. دغه رنګ سوره احزاب آیت نمبر 21 کې الله تبارک وتعالى فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ژوند ستاسو د پاره بهترین نمونه ده. نو ته په قرآن کریم به ته عمل څنګه وکړې چې ته احادیث مبارکه نه منې او عجیبه خبره ده د بخاری نه مني مسلم نه مني امام ترمذی نه مني امام نسائی نه مني لوی لوی محدثین نه مني او ځان له کتاب ولیکي او هغه مني خپل کتاب هغه به چاپ کی او هغه مني د خپل کتاب د پاره بچندې کوي او هغه مني او خپل کتاب ته دانه وي چې د انسان لیکل شوی دی او احادیث مبارکه چې دا خو 200 کال وروسته لیکل شوی دي تا خو 1500 کال وروسته کتاب ولیکه او څه چاپ کړي. نو د قرآن دا واوره دا خلق چې دی دا انکار حدیث یوازې نه کی دا د انکار حدیث سره انکار قرآن هم کی په بر باندې الحاد طرف روان دي الحاد طرف روان دي او زمونږ ساده لوح مسلمانان هغه په دې باندې چې کم دي دوکه کیږي. ان شاء الله کوشش وکړو چې دغه اعتراضات مو یو راجمع کو او دغه بیا په طریقه باندې جوابونه کو. الله تبارک وتعالى د تاسو خاد او آباد ساتي.